بسم الله الرحمن الرحیم. که د روز اول نه مونږ د پاکستان او د پاکستانی عوامو حالات هغه په غور باندې وګورو، نو همیشه د پاره زمونږ دغه حالات د تنګ لارې او د تنګ کوڅې مانند را روان دي. دغه معاشي حالات د هغې مختلف وجوهات دي، خو ظاهره خبره ده د ټول نه اهم وجه هغه یو حکومت نه پاتې کېدل دي. په کار خو دا وه چې دلته یو حکومت 15 کاله مستقل طور باندې هغه پاتې کېدی، نو د ملک په مضبوطې طریقې سره یو بهتر معیشت برابر کړی وی. لکه څنګه چې په روس کې وګورئ، ترکي کې وګورئ، چین کې وګورئ، زموږ خوا شاته انډیا کې وګورئ، دغه شان په خلیجي ممالکو کې وګورئ، په ایران کې وګورئ، دا ټول ممالکو حکومتونه چې دی هغه د 10 او 20 او 15 کالو نه برقرار په یو ترتیب باندې را روان دي. هلته سیاسي عدم استحکام نه راځي، د هغې د وجې نه د ملک حالات هم برابر وي او د عوامو حالات هم برابر وي. زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ حالات دلته ځکه نه برابرېږي چې یو حکومت په ځای باندې پاتې کېږي نه. ځکه چې یو حکومت یو شان پالیسي جوړه کړي چې هغه لاړ شي، چې بل حکومت راشي هغه پالیسي ختمه کړي، هغه بله جوړه کړي، نو د عدم تسلسل د وجې نه حالات هم خراب شي، د ملک هم د عوامو هم. خو نن چې زه کومه خبره کوم هغه د یو بل نظر په اعتبار سره، د یو بلې زاویې په اعتبار سره کوم. هغه دا دي چې یو خو زمونږ هغه معاشي حالات ګډوډ دي، بل طرف ته مونږ خپل فکري حالات هم خراب کړي دي، اجتماعي طور باندې هم او انفرادي طور باندې هم. هغه داسې چې زمونږ عوام هغه د یو بل سره متفق نه دي، متحد نه دي، هر یو بل ته د یو نفرت په نظر سره ګوري او یو بد نظر سره ګوري. وجه دا ده چې زمونږ هغه فکري نشونما هغه شان نه ده شوې چې کومه پکار ده. تاسو به په یو ملک کې داسې نه لیدلي چې عوام په یو بل کې د یو بل په سرونو کې لاس منډلي او یو طرف ته راکاږي، بل طرف ته راکاږي. یعنی د یو نفرت هغه بازار دلته ګرم دی، نو دا بازار د نفرت ختمول غواړي. یعنی دومره عدم برداشت دی دلته چې یو کس د بل خبره نشي برداشت کولی. یو عام کس دی، د هغه یو بل لیډر خوښ دی، د هغه یو خپل مشر دی هغه خوښ دی. که دا کس د خپل مشر باره کې څه خبره وکړي، نو بل کس به د هغې مخالف راپاسي، دته به کنځل کوي. دغه شان که دغه د خپل مشر په باره کې څه خبره وکړي، نو دا به راپاسي هغه ته به کنځل کوي. دغه شان د مشران که خپل منځ کې څه خبره وکړي، نو د دغه مخالف دا کس په دغه مشر پسې لګیایي، دا کس به راولي په دې مشر پسې به لګیایي او کنځلې کوي. د عدم برداشت دومره حد کراس شوی دی چې هغه بدزباني خلاصه کوي چې کنځلو ته هغه خبره رسېدلې ده، او یو کس بل نه برداشت کوي. هغه و چې دا کم مشر زما خوښ دی، په کار ده چې د ټولې دنیا دغه خوښ وي. دا بل وایي چې دا زما مشر چې زما کم خوښ دی، په کار و چې د مخالفینو او د ټولې دنیا او د ټول ملک چې دی دغه مشر خوښ وي. نو داسې خو نه کېږي. داسې په یو د دنیا دا اصول دي چې څوک به چا خوښي، څوک به چا خوښي. د روز اول نه دا ترتیب را روان دی. نو مونږ ولې دا برداشت په ځان کې ختم کړی دی؟ مونږ ولې چې دی هغه د ورورولۍ په سطحه باندې چې دی هغه نشو اوسېدلی؟ د دې کنځلو د زبان نه، د دې ردو بدو د زبان نه، د دې قچرۍ د دې ژبې نه مونږ کله راوځو؟ مونږ به کله خپل یو بل ته غرونه ویل شروع کړو، په خپل منځ کې به چې دی هغه مینه پیدا کړو، ورورولي پیدا کړو، خوږوالی پیدا کړو. دا هله کېږي چې مونږ د دې ذهن نه دا نقطه او دا پوینټ وباسو، دا خبره وباسو چې زما مشر که زما خوښ دی، نو ضروري نه ده چې د دې ټول پاکستان خوښي، د دې ټول عالم اسلام خوښي، د دې ټولې دنیا خوښي. که زما خوښ دی، کېدای شي زما سره نور کسان دي د هغو هم خوښي، خو ډېر به داسې چې د هغو به نه خوښ. نو دا خبره که مونږ په ذهن کې کېنوله، نو بیا به مونږ د دې عدم برداشت د دې سطحې نه لږ راوځو، د دې ذهنیت به دا ذهنیت به ختم شي، د دې نه مونږ راوځو او یو بل ته به مونږ غرونه ویل شروع کړو، او یو بایچاري به چې دی دلته، ورورولي به دلته، مینوالي به دلته شروع شي. او یقین وکړه په نفرت کې، په حسد کې، په دې کې هېڅ نه دي ښودلی شوي، صرف د زړه خوراک پکې دی. اخر به مونږه کې څوک داسې کسان چې هغه به راپاسي او دا نفرتونه به ختموي.
نو راځئ زمونږه اجتماعي طور باندې دا اخلاقی دینی روایتي فریضه جوړیږي چې مونږه راپاسو او اجتماعي طور باندې انفرادي طور باندې دا شعور په خلکو کې پیدا کو، دا یو آگاهی مهم شروع کو چې یاره په دې ملک او په دې خپل وطن کې په دې خپل خاوره کې دا خلک یو کول پکار دي که څوک هر یو مشر چې دی هغه ته مشر وي خو لاندې خلک هغه به په خپل منځ کې یوي څنګه چې مشران یوي مشران د یو بل خواله زی دا ټول د یو بل خواله زی هغې مینه محبتي لاندې کشران چې دی هغه په یو بل کې نښتي مشران په خپل منځ کې ښه برابري نو موږ هغه د خپلو مشرانو نه هم عبرت نه اخلو د هغې نه سبق نه اخلو چې یاره دا زموږ مشران دي پکار ده چې دغه شان موږ اوسېدل موږ هغه شان پکار دي دا د اسلام هم درس دی دا د پښتو هم درس دی دا د روایاتو هم درس دی دغه درس دغه سبق دا موږ ته دغې څیزونو راښودلی دی دغه سبق به موږ یادو او دغه به زوتو او دا به د خلکو ته خورو نو اله به باچاري راځي اله به چې د مینه محبت راځي اله به ورورولي راځي او اله به د یو بل سره جوړاوېدل راځي نو راځئ په دې مهم کې موږ سره حصه والی او مینه ورورولي محبتونه دا خواره کوي د دې شر او فساد او د دې فتنو نه د دې نفرتونو نه د دې حسدونو نه هېڅ هم نه جوړېږي ډېره مننه جزاکم الله خیر